الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله مولانا العظيم. د تیر آیتنا کشی د یهودی دغه یصول چې نبی علیہ السلام تای اسی د ضد په وجه د شرارت په وجه چې میږ د تو قرآن ځکه نه مانی چې دا خو لږ روزانه ارنازلیږي چې په یوځي د موسی علیہ السلام غوندې دا قرآن ته پیش کې بیا وی میږو مانی دغه په سلسله کې دا خبره خدای پاک نبی علیہ السلام تا دا ټول د اول بنیاد نه په تورات نه مخته
دغه واقعات د دې شرارتینا د دې هغه دننه خبيستوب دغه ټول بیان یې وکړ چې دا خو څه کې په دانه د موسی علیه السلام نه لوی د ګستاخۍ سولینه کړي وي چې ورته ویل چې موږ ولماني چې موږ خدای وویني مخامخ چې ووایي چې دا کتاب دی بیا یې ولماني خو دا هغه خلک دی چې سینه یې خدای جوړ کړی و دا هغه خلک دی چې پیغمبرون دی قتلوي دا هغه خلک دی چې دی د دې دا سلسله د نافرمانۍ صرف د موسی علیه السلام په سره نه وه باندې وروستې د دې دا سلسله روونه وه عیسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه یې انکار وکړ بلکې دعوې وې چې موږ قتل کړی دی نن د ټولو کې قرآن نه انکار کو نو د دې دغه ویشت شرارتونه بیانول نه دی وروستې بیا خدای پاک نبي علیه السلام ته وایي چې د دغه فطرتي چې نه په طبیعت کې د حق خبرې نه دی د نافرمانۍ د بغاوت بنیاد دی د موسی علیه السلام تورات تر نازلېدل نه مخته چې د خفي عبادتونه یې شریک کړي وي او دا یې کړل بیا په تورات نزول نه د وروستې د دی دغه پیغمبرون دا کیسې لہذا د دغه دنیاوي سزا مو دی ته دا ورکړله چې هغه حلول پوک شوینه چې پاک شي دننه د بني ادم د پورا نه د بدن څه ضرر او نه د ایمان ضرر وپک شي خو د سزا په وجه مې په دی هغه حلول شوینه حلول کړ په دنیا کې مې دا سزا ورکړه چې دا جرمینه وي دای وي دای وي دای وي په تورات کې مو په دی باندې دا شیونه حروم کړل تر اخره پورې حروم حتی چې په انجیل کې عیسی علیه السلام په وخت کې د دی په دغه سخت قانونونه کې لږ اسانتیا ورغله ځینې شیونه بیا ورته راوشو بیا په قرآن کې خو د دی دپاره چې په دغه نوي کتاب که ایمان وروړي تیر جرمونه مات شول هغه غون شیونه خدای ورته حلول کړل د دی دغه فطرتي بنیاد پروردګار عالم وشي د کوم شیونه چې حروم دي نن هم د میږ په دین کې حروم دي د حرومولي دوی وجې دي یوه دا چې په بني اسرائیل باندې په تورات کې هغه شیونه خدای چې حروم کړل په اکشي د ننه څه د بني ادم د باډۍ د پوره د جسم د پوره یا د روح او د ایمان د پوره ضرر نه و خو د دی د یوې ډېر بغاوت سرکشۍ په سزا کې لکه چاته چې تکلیف ورکوي نن هم چې څوک ډېر هم سرکشۍ کو څه شی کو هغه حکومت یې چون شي په شراول چې ازور شوریدای نه شي په جیل کې وي شوریدل په بند شي خوروک په بند شي بل شی وي بل شی وي دا نن هم کېږي یو د حرومولي وجه دا دو چې هغه شی خدای ته معلومه وي چې دا خوروک شوک د دغه سړي و باډۍ ته و جسم ته نقصان ورکوي لکه مثال خوره د خورې خوړل ناراودي ځنې ډېر خلک خاص کر ښځینه دغه تکلیف کې ګرفتاره شوي وي چې دا په ډېر شیونه نه هم بیا شامل لګي د خورې خوروک ناراودی ځکه چې دا د بني ادم و باډۍ ته نقصان ورکوي دننه پرزوي بیا په پښتورګي بیا په وینه کې بیا دا قسم قسم بیمارۍ په دغه بنیاد باندې حرومي وي په دغې قسم د نشې ول شیونه دا چارج شول اپینینا شول هیروینیا شول چې څومره د نشې شیونه دي څوک د باډۍ د پوره لږ نقصاني دي څوک ډېر نقصاني دي په دغې نقصان په وجه باندې بیا په باډۍ کې هغه چې انسان ته انسان دی دماغ دی چې کومه نشه دماغ ته نقصان ورکوي هغه سختترینه ناروغ لکه سروب شول دا چاس یا دا هیروین یا دا کوکین مختلفې کیسې دي چې بیا دماغ ته نقصان نه ورکوي نوره باډۍ کښې تشي کښې نقصان جوړوي په هغه انداز باندې ناجایز دي چې څومره
خاص کر دغه سیګرټ یا دا چیلم دا د لګي ول شی نه چې دا کور ته تېرېږي دا دماغ ته خو نقصان نه ورکوي پغله نمبر شی خو نه دی چې دماغ یې کور خروب کو لکه سروب یا چاس یا خو د بني ادم سږي ته ډېر سخت نقصان ورکوي د سږي کینسر یا بیا آخر کې هغه چې کینسر نشي ځینې جوړ ټي بي دا ټیفاید یا دا سایبندۍ یا دا په دغه وجه باندې چې څومره باډۍ ته نقصاني وي ځینې شیونه خدای په دا نه راوکوي ځینې شیونه په دغه بنیاد باندې نه راودي چې د هغې غوښې خوړوک د بني ادم دننه په اخلاقو په دا شیونه باندې بد اثر غورځوي دا اصل کې د ډاکټرۍ د طب هم دغه دی چې کوم شی سړی خوري دننه په هغه باډۍ کښې هغه شیونه ته قوت طاقت هم ورکوي د خنزیر ولې غوښې چونکې په دا خنزیر کې دا د بغیرته ګور شیونه ډېر دي چې دا وجوهات یې دي بیا په دغې لمبر د خره ولې غوښې دا د ضد ولې کیسې څه شی دي حتی چې د دغې درینده پړانګونې مزارۍ چې په دا کښې دا د ظلم ول شیونه دي تر دغه انداز پورې ځو چې دا د پړونګ څارمن یا د مزاري څارمن چې په سیټ باندې وي چې پې کښېنې یا د په مثاله وي درته پې کښېنې دا هم په شریعت کې منع دي هغه بد اثر غورځوي نو ځینې شیونه په دا وجه نه راوځي د میژ په شریعت کې چې کوم شیونه نه راوځي هغه په دغه ضرر په وجه باندې نه راوځي او کله کله خدای پاک په یهود باندې چې شیونه نه راوکړ اپوک حلول شیونه وي مختر درمینه سوره انعام کښې د وزې یا د دغې نورې ځناورې غوز دې پرې نه راووې په دغې لمبر ډېر شیونه د ییش دا چې حلول شیونه دي خدای پاک د دی د نافرمانۍ ولا سزا دی خدای پاک وایي چې مو دی دغې کړي دا خو د یهودې وله کیسه شوه نن د دغې نه خود به خود دا هم چې کوم سړی چې کله هم د خدای نافرمانۍ شریکول یا په باډۍ کې یا په څه شي کښې ډېر شیونه پروردګار عالم د ده په دربار کې مخته لیکلی وي ښه ازود رزق یا ښه عزتمنه زندګي خو پکښې دا وي لکه دا د نکارۍ ولې څه دي چې د هر ملازم تنخوا وي د میاشتې دومره زرینه خو بیا دا وي چې که غیرحاضري یې وکړه بیا په غیرحاضري کې بیا د ده تنخوا کټ کېږي که ده په هغه نکاري کښې چا مثال چوکیدور دی غلا یې ځنې وکړله بیا الټا دومره پې جرمونه کېږي دا د بني ادم په قانون کې دی د بدشاهۍ په قانون کې دی د خدای د دلبر نه دا وي یو سړي ته چې رضي لیکلی شوی وي چې ښه ډېر وي رضي وي نشتیو نه وي او بېعزتیو نه وي خو که چېرې ده بغاوت شریک څه معنی د خدای او د رسول حکمینه نافرمانی شریک را بیا وی هغه ازود رزق هم کټ کېږي خدای یې رضي هم بیا تنګوي هغه عزت یې هم پروردګار عالم کموي د بېعزتۍ سره یې خدای مخامخ کو بلکې قرآن شریف کې درېمي وحیل بینهم و بین ما یشتهون د دی د زړه خواهشات چې داس مې کړی خدای پاک وایي چې هغې په منځ کې هزه رکاوټ جوړ کړ چې د زړه منځ یې وي وغځي ته یې لوس قدم یې ځئ سور که نیوې رسېږي یا په دنیا کې په بدۍ ککړ شي خلق ازود ګرځي په سړه لوس باندې ګرځي ګیز ګرځه ویګا ګرځه څه شی هېڅ خطره نه وي او دته خدای دا شوریدل پې بند کو وچ په کور کې چې اچا غوندې او دا سموتي ته هم بهر نه شي وتلی په بادۍ ککړ شي چې بیا ووځي دا غونډ وطن ورته له وینه جوړ شوی وي نو دا د نافرمانۍ د ګناهي په وجه باندې دا نن هم داس کو بلکې ډېر وره داسې ښه کېږي چې مختلفې د خدای ناراضګۍ وي دا بیمارۍ څه دي دا په دنیا کښې چې چاته ورپېښې شي
ټیک دو نیک خلق ته ولیون ته ښه خلق ته بیمورۍ د دغې دپاره پیښېږي چې خدای یې درجې پرې لویوي خو چې څوک نافرمانۍ او ګناهي نه شریک و بیا بیمورۍ خدای د دغې دپاره پیښې کړو چې څلو د جهنم سزا لږ په کمه شي په دنیا کې سزا درته ورسېږي داسې خلک شته دی چې د دولتۍ خوري نشته دی هېڅ کمای نه وي خو ډاکټر ورته ووایي چې تو خو شی نه خورې دا پرې بند بیا ورته ووایي چې غوړو نه خورې په غوړي باندې بند دا ورته ووایي چې تریو شیو ته نه خورې دا پرې بند سبزي لیا پالک لیا څه شی دا درته شاوې خو د هغه سپی بکشې چې مولګاو نه وی راچاوې غوړي وهه نه وی راچاوې مرچو نه وی راچاوې خورې وي دنیوی دا نه چې په لکینه وي په کروړي نه کارخونې وي خو د دارې دي وچ وټول شي دا په حقیقت کې د هغې نافرمانۍ نتیجه وي موږ اوس خو دومره ښه خلک نه یي چې د ښوولي په وجه باندې تکلیفاتې سره مخامخ شي داسې خلک شته دی چې هغه پروردګار عالم چې حکیم حلول د شهوت تېره کول ولېنه دي هغه کیننه نه چلیږي نرو کیسې باندې لګیا شي دا د هوړکې بیا د څه شي بیا د څه شي داسې په دنیا کې په سزا باندې ګرفتار شي چې چا غوندې د خورې غوندې ښځه یې وي چې دا یې ورسره شي دا یې هم د ښځې په څېر وي خو چې بیا زنا او نارو ناجایزه تصویر والي دستي پکې پروت وي نو دا خدای پاک د هغه حلول شیونه ډېر په دی کې خیر په یهود باندې خیر په تورات کې نارو کړي وي حکم یې دی سرکشۍ زیاتې وي حکمونه ورته سخت شول دا چې لمونځ در باندې فرض دی خو د جاموتنه ورچا نه لمونځ نه شي د پلیتۍ نه دا هغه د جمعې صفه کول دا در باندې فرض دي خو چې کله جمعه پلیته شي پایپو په وینځل باندې نه شي پرې کوی وي هغه زکاتینا په فرض خو څلوېښتمې روپۍ نه دی میژوله څلورمه په فرض وه دا حکمونه چې ورته سخت کړل خدای پاک ژوند یې د دی د سختۍ سره مخامخ کړ دا د دی د دغې فطرتي نافرمانۍ د وجې نه وه قرآن کې سنتي جوړې شوې نن خو وخت یې نشته چې وویل شي چې په پلونکي سړي مې دغه عزت مې په بېعزتي بدل کړ دولت مې په نشتي بدل کړ خواهشات یې چې وي هغه مې غونډ رکاوټ جوړ کړ دا عموما ورینې د نافرمانۍ په وجه باندې شي ډېرې داسې لیا د ناپیارې دي لیا د کمک لري دي هسې دا فایدهمنه ضروري خبره درته کړم په کورینه کې د میش خو څه خو ملوګون ورته ووایي چې پیریون دي او دا دي ښه دا خو بېستیا چې زړه کمزوری دی چې ملو ورته ووایي چې خو دته پیریون نوستي په کور کې څوک ډېرې نورې هګات کې پکښې جوړوي څپوړ څانګ یې خروب شوی وي دا زون په دا وړی وي په دا بیمورۍ بیا بل ورې بل هغه اول خو دا خپل څه یو شی کو هغه بې هغه ښځینه ته بیا خدای پاک داسې بیمورۍ ور وچوي چې نه ته دا روغ کور د غمجن جوړ کړی دی معمولي دی په طبیعت کې پارک روغی وشک کې ور د زوم داس جوړ کړ روغ ګردی کلی په غم شي مړی پرې په غم شي خوروکي ګردی شپه خوب خندی ځکه چې بیمور چې در جوړ شي خو غون کور تباه شد دا بیا آخر کې اول خو اکشي قسم قسم کیسې وي غونډه ونه کړه درته په دا کې یا د زړه ډول یا کمزوري یا د ښځې مکرینه خدای پاک وایي ان کیدکن عظیم د ښځې مکر دا ډېر لوی دی د شیطان مکر دا ډېر معمولي دی د ښځې مکرینه دا ډېر لوی دی بیا دا مکرینه کو آخر کې هغې ښځینه ته داسې بیمورۍ خدای ور وچوي چې بیا په ګردۍ دنیو کې علاج نه شي نو دا د نافرمانۍ نتیجې وي هغه د یهودې دا کیسه بیانوي خدای فبظلم من الذین په سبب د ظلم د هغې خلکې هادو چې د یهود دي چې دغه ناجایز د خدای نه یې بغاوت که
د خدای نه فرمانی دا ظلم دا یو ظلم دا چې په بل چا ظلم وکي یو ظلم دا چې په ځون ظلم کی مثال په کامر چوپ کاوي خو په بل خو د ظلم نه وکړه په ځون د ظلم وکړه ګناه کې بل څه ته د نقصان نه ورسو خپل ځون ته د نقصان ورسو نو یهودي چې کینه نافرمانی کړي د ځون ظلم سره کېږي څه بیان خدای پاک وایي چې دغه په نتیجه کې حرمنا مو حرم کړی وي په تورات کې علیهم په دای باندې طیبات هغه پوک شینا احلت لهم چې دای په دغه تورات نه مخته د پورا په بنی اسرائیل کې حلول وي د ابراهیم علیه السلام په وخت د یعقوب علیه السلام په وخت د اسحاق علیه السلام په وخت کې حلول وي خو چې کله نافرمانی شروع کړي چې کله تورات مور نازل وو بیا د هغې نافرمانی په نتیجه کې و متاخر فطرت معلوم و چې نن نافرمانی خو نه دي تر اخره پورې دي بیا نه دا په تورات کې په دی حرم کړل وبصدهم او په سبب د منې کولې د دی نور خلق عن سبیل الله د لیارې د خدای نه کثیره ډېروی دا منې کول رکاوټونه جوړول یو جرم دا دی چې خپل یو د دین کور نه کړي دوامه دا چې بل خلق ها نور خلق د دین نه رټوي دا بیا ډېر زیاتی جرم دی نور د یو دم راوي چې پیغمبرونی په دا شهیدون کول چې ته ویلې د حق خبره کې چې د امیر بد د امیر عملینا ته بد ویلې یې دا په هغه وخت کې هوا تر عیسی علیه السلام پورې او دا نن هدو د مخالفینو په مسلمان کې ها چې چا په لوز زور ورشي چا په لوز کې طاقت وي چې حق خبره ورته کو دغه حق خبرې په سار باندې بیا په هغه باندې غون ظلمینه استعمالوانن ویني پار چې څوک د اسلام خبره کو بیا سب زر ټوټ کې پر ولګیږي یا څوک د دین د اسلام د قرآن د اسلامي کسی کو په کلی کې خلق مخالف شي مشاري هم مخالف شي هغه حکومتي نه هم مخالف شي دا نن نو یو خدا چې خپل د دین کور نه کې مې کا خو چې کله بل څوک د دین کور کو خپل په شریعت عمل نه کې مې کا خو چې بل وی چې راځه په شریعت عمل کو ته دا نه پرېږدي ویلې دا څوره دا هغه خبره ده خدای پاک کوي وبصدهم او په منې کول د دی سورول د دی دغه یهودي نور خلق لره عن سبیل الله د لارې د خدای نه کثیره ډېر چې هغه لګیږي دی دوام جرم او دریم د دی و اخذهم الربا او خورل د دی سید وقد نهوا عنه او یقینا منشوی وی دی د سید خورل نه په تورات کې دیتا واضح احکامات وی چې د سید خورل یا د سید پیسې دا نه راودي دی بیا داغه خورلې په دا وجه هغه حلول شي نه دیتا حرام کړی وي واکلهم او په سبب د خروج د دی اموال الناس مولینا د خلق بالباطل په ناجایزه طریقه په غلا په دوکا په زور په ظلم په د نوم د ششي پکشر دا په خرڅوا بد شي وزن کموا طول کموا شینا ولا ګډوا دا نراو کورینا یا چاته دوکا ورکوا دا د دی ملوګونه دا کوډي او دا پیریون دا کیسه آغا نبی علیہ السلام حدیث تای چې که یهود څه کړي وي د مو په امت کې داس خلق جوړیږي چې وڅو قدم په قدم لویشت په لویشت هغه کور کو چې یهود څه کړی وو نن دا د یهودي چې د کیم قرآن بیانوي چې داسې کړل نن یهود پرېږده مسلمون ته مخ وروړوه پارجي کې دا شیونه موجود دي چې مسلمون یې حقو واعتدنا او تیور کړه خدای پاکي چې په دا وځنه په دای باندې هغه حلول پوک شي نه راو کړی وي صح احکامات ورته نازل کړی وي او دا کوئی پتن یوک شوا او اعتدنا متیور کړی دی للکافرین د پورا دغه خلک چې کافر دي کفر کو پدایښي منهم پدایښي چنن پد قرآن ایمان نروری پیسا علیہ السلامی نروار
په انجیلی نروور خو چې نن په دا قرآن باندې په دا یهود کې څوک هم په هغه کفر شي د دغې دپاره د تیور دی عذابا علیما دردناک عذاب. البته په دغه یهود کښې هغه خلک چا د صحیح علم ولوي د حقیقت ولوي په تورات کې د نبي علیه السلام چې حکیم صفاتونه دی ویلي وي آیا هر شی په نبي علیه السلام کې موجود ولیدل په مخې ایمان پرې ووایه. خدای پاک وایي چې هغه خلک د پوره دا سزا نشته دی. لكن الراسخون في العلم لیکن هغه خلک چې هغه مثبت دي په علم کښې دغه نه اورینې دا توسې صحیح کوي چې د علم دا مطلب نه دی چې خالي په ځون د ملو نوم کښېږدي د عالم نوم کښېږدي لیا د عالم غوندې جمعې وغندې لیا د چلو په څه طریقه باندې یو سند حاصل که دا نن سبا دا ماسټرون یې غوند قسم قسم کو نو بس د سستې عالم یې بیا د اومیون دا چې سړی پلونکي ملو ورته وویل هر عالم تا عالم ویل هم دی پکور. قرآن یای الراسخون فی العلم په دا یهود کښې هغه د مثبت علم والخوندون چې کوم دي لكن الراسخون لیکن هغه مثبت خلک فی العلم په علم کښې منهم په دا یهود کښې چې د تورات د مسائل د احکامات حقیقت ته رسېږي هغه خلک والمؤمنون هغه خلک چې په تورات باندې په صحیح انداز باندې ایمان وروړی و چالینا دوکې فریبینه یې نه کړل هغه خلک یؤمنون هغه ایمان وروړي بما په دغه کتاب سره انزل الیک چې دا تو ته در نازل شوی دی هغه قرآن باندې ایمان وروړ عبدالله ابن سلام وغیره د ملګري وما انزل خدای ایمان وروړی دی په هغه کتابونه باندې چې نازل شوي دي من قبلک پتونه مخته هغه یې هم په صحیح انداز باندې تورات یا انجیل باندې ایمان و عملي و نني په دا باندې هغه عمل وروړ والمقیمین الصلاة هغه خلک چې په صحیح طریقه په درسته طریقه سره په پابندي سره کول منځونه والمؤتون الزکات هغه خلک چې ورکوونکي دي د زکاتې همیشه والمؤمنون بالله هغه خلک چې ایمان دی په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د قیامت باندې چې هره د هر عملو متبادله ملاویږي دغه خلک اگر کتیر دی یهودی په دین کې وي د نصارا په دین کې وي یا په شرک کې وي دغه خلک اولئک دغه خلک سنؤتیهم زردی چې ورکوو زه ودی ته اجرا عظیما لوی عظیم اجرینه د نبي علیه السلام باندې د یهودي دغه اعتراض چې یاره دا میرزکه دا وحی نه ماني چې دا وحی د تورات غوندې تو ته په یوه ځای کې توب نه دی میلاو شوی د دغې بیان خو وشو چې د دی خو دا یو سول دا یو شرارت نه دی دی خو تورات په یوه ځای موسی علیه السلام ته ورکړی شوی و بیا یې ورته وویل چې موږ یې نه ماني چې موږ د خدای خبره په خپله ووروي چې دا مو پیغمبر دی دا مو کتاب دی کوی تور ته مخته تېر شوی دی دا بیان بېرته بیا یې ورته چې د خدای خبرې هغه هر شی ولوېدل پاڼې او وروستي بیا ورته وویل چې نه څه پته لګي چې دا غږېدی چا ځو موږ ایمان نه وروړي حتی نر الله ارنا الله جهرة موږ ته خدای جواب کړ چې موږ یې وویني نو دا بیا دی ته هغه کوی ټول یا کیسې لا وي هغه پرې تېر شول دی جواب دا وویشه دا دوام جواب د دی او د مکې د مشرکونو دا ویل چې عجیبه خبره ده خو په دغه ښار کې ته نه دی موږ غوندې سړی یې بیا نیمه ته پیغمبري ته خدای خوښ کړې وحی یې در باندې روغله او موږ نه یي موږ یې ولې ماني چې ملایکې وروشي
میش ته ووایي چې دا د خدای پیغمبر دی لیا میژو د ولې ماني چې تو په دا مکه کې دا بوغینا وي په دا کې دا نهرینا چالیږي ویلي چالیږي بیا د وماني لیا د میژ ولې ماني چې دا غار ته د سرې زارې کې دا د دی دا کیسې وي دا یې د حقې د غوښتلې د پوره مطالبې د پوره دا نه وي د نه منلې د پوره یو قسم بونې جوړولې کیسې وي خدای پاک و یهود ته هم عیسایون ته هم مشرکون ته هم و ټول ته وایي چې نه دا نن وحی د پوره ته دا کیسې لګوي تاسو مانئ چې نوح علیه السلام د خدای پیغمبر و تاسو مانئ چې ابراهیم علیه السلام د خدای پیغمبر اسماعیل علیه السلام یعقوب علیه السلام ایوب علیه السلام موسی علیه السلام دا غون منئ بیا آیا دغه نوح علیه السلام فرشتې غلي وي چې خلق ته یې ویل له دا بوغینا چې دا تاسو ویل د سرې زارې غرینه لیا د ابراهیم علیه السلام ته په دغه لمبر په یوه ځای کې شرطینه چې دا تاسو مانئ یهودې ځون د ابراهیم علیه السلام په دین بولئ د مکې مشرکونې ځون د ابراهیم علیه السلام په دین بولئ ابراهیم علیه السلام ته آیا شنه بوغینا جوړوي ځکه ومونه لیا تاسو ځکه مانئ لیا د سرې زارې غرینه جوړوي لیا اسمون ته وختلی دی نو خدای پاک هغه غوانډ ورته بیانوي چې پیغمبره د تو وحی په دغه نمبر وحیدو لکه نوح علیه السلام چې آماني بیا دا ویله نه ماني چې بیا دا نه ماني په حقیقت کې بیا دی هغه نه ماني دا کیسه خدای کو انا اوحینا بشکا مو وحی کړیدو الیک وتوتا کما په اخکسم اوحینا لکه څنګه چې مو وحی کړیدو الی نوح و نوح علیه السلام ته والنبیین لکه څنګه چې مو وحی لږلی دي و پیغمبرون ته من بعده چې پس د نوح علیه السلام نه دي نوح علیه السلام د آدم علیه السلام په منځ کې د نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام په منځ کې لږ وخت دی دوه پیغمبرون ادریس علیه السلام او شیس علیه السلام دا د نوح علیه السلام د آدم علیه السلام په منځ کې دي بیا آدم علیه السلام هغه نه سوه کوله نه نیم سوه کوله د عمر دا عمر کې بیا د خدای د سره هغه عجیبه غاه دا وه چې په دغه نه سوه نه نیم سوه کوله عمر کې نه د ده چیرې غوښ ختلی دی نه یې ویښته سپین شوی دی نه یې په سترګې کې فرق کرته نه یې په غوږینه کې فرق کرته نه یې نور د باډۍ هغه د جوانۍ غوندې دا د ده یو امتیازي شان و نو د هغه په دا دامره وخت کښې د هغه وله وحی بیا د وروستي پیغمبرون دا خدای پاک نبی علیه السلام ته وی چې تو ته مې داس وحی درلږلېدو لکه نوح علیه السلام او په نوح علیه السلام نه د وروستي پیغمبرون تر عیسی علیه السلام ته چې دی آمني پاکې خدا شرطینه یکیو نشته چې دا نن تو ته نسي بیا څو ورکې ویلې شرطینه نسي بیا دا ویلې نه ماني خو چې بیا دی دا نه ماني خو دغه دا مطلب شو چې بیا دغه شرطینه دی پیغمبر د چا پیغمبري نه ماني خو بیا خو د تېرې غونډې نه دی منکر شو دغه انداز ګوندشتیا بیا دی لوړ خولې ورموته شوې ورسره دا یوه خبره چې آدم علیه السلام ته خو وحی شوې وه دا خبره د نوح علیه السلام نه خدای ویلې دا شریک کړه چې ای پیغمبره مو تو ته داسې وحی درلږلېدو لکه نوح علیه السلام ته بلکې چې په دغه لمبره ووایي چې تو ته مو داسې وحی درلږلېدو لکه آدم علیه السلام ته او هغه پیغمبرون چې په آدم علیه السلام نه اورستی دي په دا کې هغه وجه دا دو چې د آدم علیه السلام په وخت کښې د انسانیت د انسانونې ژوند داس و لکه یو د میشتو سنن چې وړیکی ژلکی
پیدا شي نو دغه اړیکې ژوندکي ته اول د ده د خوړوک د څښوک د ژوند د ضرر او د فایدې کیسې نور ور وښایي پلور یې ور وښایي ګوتې ما ورا یوړی اوف اوف پسویځې بیا دا شای به بیا شای خوله تاکو په مخه ور وورځي اخ ور تاکو چې دا څو د پورا نقصاني دی دا جمعه دا سوغنده سوړه دی او دا خوړوک په کینګ روسکو بیا ورته ووایي چې په دا ما خوره شیرینه په دا شیلوس بوندې خوره حالانکې ځینې میندې افسوس خبره دا د یوه بچي دا یوه خبره صحیح کوي د دغې خپلې زامنې د روسا بیا صابو په څو سلاوړه لګېږي خو د هغې اکدور یې ماندې د هغې اکدور یې دي چې په ولګېږي چې ویې ډبوي دو د وړیکولي نه چې ده په غېږ کې دی دا ژوندکی نه د صفویی ورشایي ورشایي وړیکای ورکای چې ګړنګ یې ورشي خو په مخې په لستینې پرې ورکش وایي هغه لستینه یې د ګړنګې او سرېشان جوړ شي ته یې اچکه مایا دې ورکړې دو د مچونې په ټپی وي چې امور کله ورول ورته وایي چې نه داس ماکه دی داس څنګه دی داس غاکه ماړی خوري په هغه مردور لوس امور یې داس وي چې داس نه چې هغه شیرینه وی وینځه خالي په جېژاول یې پېږي نو تعلیم د مور د غېږه نه شروع کېږي چې د مور د غېږه نه کې مور کې تا صحیح تعلیم ملاو شي هغه بیا چې ستر شي دا په وړیکولي کې چې و دماغ ته څه په ذهن کې څه کرونده وکړي چې ستر شي خود به خود وي خو بدبختي خو دا دو چې د میر معاشره په دا کې ښه خبره شته نه وړکي ته وایي ولی ژړه ورته وکړه داس ورته وکړه بیا چې کومې ستر وي څوک هغه بیا د دغه وړکې په مخ کې ژړه شوره ویشتل نور اخر کې چې ستر شي خو د انسانیت نه خو وتلی نور د آدم علیه السلام په وخت کښې دا وه چې هغه مړ چې وشي دا چې ښخوئ د آدم علیه السلام زامن یې ښخولي نه وي زړه فرشتې د ورغې په شکل کې روغلې ښخول ور دا شول خوړوک داس کوي زون داس پټاوئ او دا داس کوي دا کوي دا احکامات لکه وړیکای وړیکای چې غلطیا وکړو په غلطیا باندې سزا ورکوي نه دا سلسله روونه وه د نوح علیه السلام په وخت کښې بیا د انسانونو سمج عقل دمره مضبوط شه لکه وړیکای چې ستر شي و مدرسه ته و سکول ته یې غاټ کړي بیا پاک شي چې غلطیا کو بیا لښته پې لګي چې ګرځري کو سزا ورکوي چې بیا ښه کور کو بیا انعام ورکوي د نوح علیه السلام په وخت کښې دا کیسه تر دې ته راورسېده چونکې د آدم علیه السلام په وخت کښې دا عذابي نه قهري نه سزا دا کیسې نه وې د نبي علیه السلام نبوت خو داسې و چې چا نه فرماني کړه ته سزا میلاوېدله دا یوه دوامه ده چې په نوح علیه السلام نه مخته د خدای سره شریکون په یوه منظمه طریقه د شرک د بتونې دا شیونه نه وي د نوح علیه السلام په وخت کښې بیا دا شرک ښه جوړ شه بیا خدای پاک ورته وویل چې د دغې نه یې وډور کا د دغې نه یې وډور کا که نه وي بیا زه داسې عذاب پرې وروغلم اخر کې چې نه منل بیا عذاب پرې وروغی نو پروردګار عالم دا نبي علیه السلام ته د نوح علیه السلام او د نبي علیه السلام په نبوت کې د نوح علیه السلام قرآن شریف کې سوره نوح کې وایي چې نوح علیه السلام نه قوم ته ورولوژه ورته وویل چې انذر قومک ای نوحه د خپل قوم د دغې بدعملۍ د هغې بدې نتیجې نه وډور کا نبي علیه السلام ته چې وحی ورتلله اول د تبلیغ د نبوت وله دا چې یا ایها المدثر قوم فانذر چکشه ای پیغمبره د قوم د دغې شرک د دغې بدعملۍ د هغې بدې نتیجې نه وډور کا بیا نوح علیه السلام چې کله هغه د ده وله خبره نه منله بیا یې پروردګار عالم په دربار کې سول وکړ چې خدایه پاکه د کافر خو په مخ د مځکې یک یو کور هم پرې ماش دی که پرېږدي چې نوی نسل یې رسېږي هغه او کافر وي چې ورته یې چې دی له وځي یا یې له ووي بیا غونډ طوفان پرې روغی غرق شي په دا کې ابوجهل غدېتا خدای دا سبق ورکوي چې دا توس پیغمبر د نوح علیه السلام د پیغمبری
توس مخالفت د نوح علیہ السلام د قوم مخالفت پاوینا کې ای ابو جهلا زون وکسا چې انجام د داوی لکه د نوح علیہ السلام د قوم سواه په د پیغمبر نور زکا د وحی مشابهت چې داس وحی مې در نازله کړی دو لکه نوح علیہ السلام ته لپدنه اورسته پیغمبرون ته زکا یې د نوح علیہ السلام سره هغه جوړ وروست لکه څنګه چې مو وحی درلږلی دو ای پیغمبره داسې وحی کما اوحینا لکه څنګه چې وحی مو لږلی وه الی نوح و نوح علیه السلام ته والنبیین و هغه نور پیغمبرون من بعده چې پس د نوح علیه السلام نه دي واوحینا او داس وحی میں تو تا در لازلی دو لکا څنګه چې مو وحی لازلی وا الى ابراهیم علیہ السلام تا و اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق لکا څنګه چې وحی لازلی وا اسحاق علیہ السلام تا د ابراهیم علیہ السلام جای اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام بیا د اسحاق علیہ السلام زیای و یعقوبا لکه څنګه مې چې وحی لږلی و یعقوب علیہ السلام ته والاسباط او د یعقوب علیہ السلام زمان المسیح دا په نسلینا دا وحی و عیسی لکه څنګه مې چې عیسی علیہ السلام ته وحی لږلی و د عیسیون د عیسی علیہ السلام ولمنی و د تو نه مني و ایوب لکه څنګه چې ایوب علیہ السلام ته وحی لږلی و و یونس او لکه څنګه یونس علیہ السلام ته وحی مو نازله کړی و و هارون علیہ السلام ته مې وحی لږلی و د موسی علیہ السلام ورور دی و سلیمان لکه سلیمان علیہ السلام ته مې چې وحی پر نازله کړی و وآتینا داود او مو ورکړی و داود علیہ السلام ته زبور کتاب ورسولا او دمرا رسولون تم وحی لجلی دی قد قصصناهم علیکا چې د ځنې خبرې مو بیان کړی دي کیسې واقعې مې بیان کړی دي علیکا و توتا من قبل پدانا مخته هغه مې ځنې کیسې بیان کړی دي ورسولا او داسې رسولون مې نور هر لجلی دي ډېر لم نقصصهم علیکا چې د هغې کیسې توتا مو نه دي بیان کړي چې حکیم مشهور پیغمبرون دي چې دا د مکې مشرکونه د هغې واقعې پېژني عقلي پېژني قومي نه پېژني هغه مې ذکر کړي دي چې دا کیم دی نه پېژني په نوره دنیا کې مثال دا هندوستان دا نور امریکې دا غونډه دنیا هره دنیا ته خو خدای پاک پیغمبرون مو ورلږلي دي خو که مو د مکې خلک ته یې ویلي وای چې په پاکستان کې په دغه وخت کې په تاریخ کې مې داسې پیغمبر لږلی و او د دغې نه نوي خبر وي پیغمبر کلامونه نو چې حکیم د مکې عرب د کیمې پیغمبرونه د مشهورې کیسې نه خبر وي د هغې خو په نمینه بیان شوی دی او داسې پیغمبرون هم ولږلي دي رسولا داسې پیغمبرون لم نقصصهم علیکا چې د هغې کیسې حالات مو نه دي بیان کړي تو ته ځکه چې بیان کړي مې وایي دی خبر نه دي چې دا خلق شته یا دا بیا نه منلی فایده نه وه وکلم الله او خبر کړی دی الله تعالی موسی د موسی علیہ السلام سره تکلیما په خبره کول سره وحی پیغمبرون ته درې قسمونه یو دا چې وحی فرشته وروړي هغه فرشته د یوه سړي په شکل کې شي چې دا خو لکه پلونکی په مدینه ته او جحیه قلبي و ډېر د حسین ښدي صورت و یو صحابي و جبرائیل امین و ډېر د ده په شکل کې ورته خلک وویل چې خو دا پلونی د نبي علیه السلام سره ویلوړ دی او پلونی ونه جبرائیل علیه السلام و فرشتې همیشه صفا صورت ښکلی صورت دا خوښوي ځکه جبرائیل علیه السلام ډېر په دغه شکل کې ورته کله د یوه سړي په شکل کې روغی ډېر صفا جمې صفا باډۍ صفا ژیره هېڅ ته وایه چې اوس تازه د حمام نه راوتلی دی هېچا وپېژندنه بیا ورستې اصحاب ته وویل چې جبرائیل علیه السلام کله په داسې شکل کې کله جبرائیل علیه السلام روغی چا ولیدنه
هغه د خدای کلام وی براه راست د نبی علیه السلام په زړه باندې نازل وو القا کووي لکه مشتو چې کله شپې خوب ویني داستو سړي دا سرته وویل داسې وویل خو په خوب کې خو ډېرې خبرې مشتو سنګاډې والی شي ډېرې خبرې داسې وي چې ډېرې مثبته یې سړي نیولې وي خو به چې سترګې چګاوي زولې کې څوک نه وي په دغه قسم په ویشه نبی علیه السلام باندې یو کیفیت تاریخ نر جبرائیل علیه السلام وحی رونا دا دوام قسم شو دریم قسم دا چې براه راست خدای خبرې کو د پیغمبر سره په منځ کې فرشته هیڅ څوک نه وي د هغې خو د خبرې کړلې په وخت کې په دا دنیا کې خدای پاک بیا لیده نشي نو دا غونډې وحی په دا شکلونه کې دي موسی علیه السلام ته وحی په کوهي تور باندې په دا شکل کې چې په منځ کې جبرائیل علیه السلام نه و خدای خبرې کړې ورسره د خبرې اورېدې خدای یې لیدله د یوه دوست چې غږېدو اور وي وینې نه سړي د لیدلې شوق بیا جوړ شي موسی علیه السلام سوال وکړ چې خدای ته مو ته ځون خورجوت کړه چې زه دې ووینم خدای پاک ورته وویل چې ته مې لیدلی نه شي دا غونډۍ د هغه سخته تکه کسه دلته زه هغه خپل جلوه د خپل ذات هغه ته ښکاره کوم که په زوی تم شو یو مې تو ووینې هغه چې څرنګه د خدای وړه جلوه په هغه باندې ورته ښکاره کېده او غونډۍ پخې هېرې شوه نبی علیه السلام په معراج کې په دغه قسم خبره ده چې د خدای براه راست د سره خبرې وي او بیا په معراج کې نبی علیه السلام خدای پاک لیدلی نه دی خوا د دغې دنیو له کیفیت نه و د دغې دنیو سترګې نه وي چې هغه د معراج د هغه عالم ته لوړ شو غونډ کیفیت د هغه عالم وي په هر حال خدای پاک ویلي نبی علیه السلام ته چې دا پیغمبرون ته مو چې وحی راغلیدو نو دا دی مني په دا کې دا شرطینه نشته بیا د تو د ولدې پوره دی دا شرطینه چې لګوي یهود وایي چې په یوه ځای کې توپ وي مشرکون وایي چې نه چې میږده وویني چې فرشتې روشي ته وایي چې دا پیغمبر دی بیا د بوغي نه وي دا د دی شرارت د یوه روایت کې درېمي د نبی علیه السلام نه چې نبی علیه السلام فرمیي چې یو لاس 40,000 پیغمبرون د پروردګار عالم دنیا ته راغلي دي خو عرب ته خو په قرآن کې ځکه چې د نبی علیه السلام هغه اول خبره د عرب سره وه په قرآن کې د هغې پیغمبرونې چې په دی کې مشهور وي بیان شوی دی پروردگار عالم فرمی چې دا رسولون می در ولغل رسولان دا د مو طرفنا پیغمبرون وی مبشرین چې خلق توي زرای ورکو دغه نیکی عملی د نتیجه چې شکرینا کی دغه په بدل کې په دنیا او په آخرت کې شګړی وی و منذرین او دروین کی وی خلق لرا دغه بد عملی د بد نتیجه نه چې په دنیا کې وی بد نتیجه دروځي په قیامت کې خودو بد نتیجه خلوصا خبره دو چې ګل کاری خو ګلونو زنه زیږي او دا منظر وي چې ارزي کاری خو ارزیو د پخش کیږي پروردگار عالم فرمی چې دا مې زکه او دنیا ته ورولغل چې قیامت پر بیا دا مجرمون داس نه یی چې خدای میسته خبر وي چې ته په کومه خبره خوشحالیږي په کومه خفه کېږي که میش په دا چا خبر کړي وای نو میش د تو د ناراضګۍ د تو نافرمانۍ خبرې ته وویل نږدې شوي نه وای پورې نام کړی چې ته پرې خوشحالیږي خدای پاک وایي چې دغې دپاره چې په دنیا کې د مو پیغمبرون توس خبر کو چې په دا باندې خدای خفه کېږي دا مکه په دا خدای خوشحالیږي دا کا چې د قیامت پرې زوزر نه وي لئلا یکونا د دې پورا مې دا پیغمبرونه سلسله قائمه کړې دو چې بیا نوی د پورا د خلق للناس د پورا د خلق علی الله د خدای پسول جواب کې د قیامت پر حجت ایس دلیل او بنا چې خدای چې مش خو تو خبر کړی وای نو مش ته خبر وي نو ځکه مې دا پیغمبرون در ولژل لئلا یکونا چې بیا نوی پته شوای
للناس د پورا د خلق علی الله د خدای پسول جواب کې د دې د پورا حجتون څه دلیل بنا بعد الرسل پس د راغلي د رسولونو نه چې څنګه ته یې چې زمای خبر مخ پیغمبرون در ولاجل چې زه په دا خپه کېږم او بیا په دا باندې سزا ورکاوه په دا عملینا خوشحالیږه په دا جنت ورکاو تو بیا انا فرمانه شریک کړي وکان الله خدای الله تعالی عزیزا غالب د زور خدای پاکیج کا پیغمبرون میں نوای در لاشلی عقل میں در کړای وای په دا باندې د ځون نشو سوالای چې نه بیا تو عقل نو د تو سترګې نه چې تو دا غلط کور کو په دا دې بیا سزا ورکولای شولې خو بیا حکیمه خدای دې حکمت والله صبر یو وکړ چې نه شي دوی کا دا نشته شو کله کله څوک یو غلط کورو کابل ورته چې نه سترګې دې نشته ناړین دی لوانای عقل دې نشته چې دا کور دې که سیدو نو په دا عقل باندې کا خدای پاکي چې مو پیغمبرون نه وای لږلی توس غلطی کړای بیا مې سزا درکولای د مو غالب یا زوراوار یا هیڅ نه شورته ویلای چې ویلې سزا ورکوي خو بیا د مو حکمت تای چې نه د پیغمبرونو ولا ژا پر ستړي د شي په پیاول پورې نبی علی سلام نه ورسې پیغمبرونو سلسله باندې د پیغمبرونو په ځای باندې په امت کې خامخا د حق او العالمون وی چا وڅ حق خبره علم یې سم مثبت وی چې د شریعت هغه بنیاد خبره ته ورسیږي سرسری کیسه نه وي او بیا یې هغه حق خبره کو تر قیامت پورې داسې عالمون خامخا وي لكن الله روایت نقش درمی علی بند حضرت ابن عباس نه روایت دی چې یهود خلق مشورون غار غلی وی نبی علیہ السلام په یو مقابل ته وویل چې نه توس د خپل تورات او د خپل علمینا دا د مو خبرې چې دا ځای خلق تکه د دغه نه توس ته دا مالی مانو چې زه د خدای پیغمبر یم دا د خدای خبرې دي د زون د فائدې خو مو یو څه نه دوکړي خدا درته یې چې دا شکه دا شکه دا شکه اگه یهود ورته وویل چې نه موږ خو دا تو پیغمبري باندې نشته دا یقین داسې خو موږ نه چې ویلای چې دا چې خبرې دي مخالفت یې کړ هغه په هغه کښې دا آیتونه نازل شول چې دا یهود دا د تو د پیغمبرۍ شهادت نه کو خدای د تو د پیغمبرۍ ګواهي کو چې دا کوم قرآن یې درلږلی دی د دغه یوه خبره را دی کوشش وکړو که دی درویزګینې کړه قرآن شریف کې چې کومې غیب خبرې شوې دي د جهنم یا د جنتي یا د دغې دی دا تورات تر وخلي که یوه خبره یې په دا کې غلطه ثابته کړله لیا دا چې کومې معجزې د تو په لوز باندې زه جوتاوه لیا دی یې نه ده چالینه چې زه تو ته وحي در ولږه دی پې خبر شي دا ټوله د دغې ګواهي دو د مو ګواهي دو چې ته پیغمبر یې لیکن اللہ لیکن اللہ تعالی دیدہ دیتو دی پیغمبر گواہی نکو دا انسانون دا منکرین کافر یہود مشرکون خو لیکن اللہ تعالی یشہدو دا گواہی کو بما دا خدای گواہی پس ترتیب دو بما انزل علیکا پا الیکا بما پا دا قرآن سرا چرا در نزل کرائے دا الیکا و توتا دا د تو د پیغمبرۍ د پوره دغه ګواه کفي دی تر قیامته پورې ګواه کفي دی چې یوه خبره یې څوک نه غلطولی شي نه یې دروغجنې کولی شي انزله نزل کړی دی دا قرآن الله تعالی بعلمه د خپل علم مطابق نو د خدای علم تر قیامته پورې په پټه پشکورا دی ځکه په د قرآن کې یوه خبره تر قیامته پورې پټه یا ښکورا داکش غلطیا نردرمی اولا اسے غیر خبر آدر تکا دے شریعت کے نبی علیہ السلام یہی چکلا سریتا دا ارجمائی وردریمی دا ارجمائی دا شیطون دے اثر پا نتیجہ کشیوی رای چی ورشی دا دے رحمت ورشای دا ارجمائی دا شیطونی اثرات دی ذکا مسئلہ دا دو پیغمبرون تا دا ارجمی ورطلال ہانا
نبی علیہ السلام یہی چې شیطون د نن دا سسار جوړ کو چې سړی خلا ویتا کو بیا ځنې هپسې وکړو شیطون مخامخ ورته ویلوي دا انسان دمره بد معلومیږي هر دین کې کله دا خلا ویتا کې مخامخ بل څوک ورته ویلوي څوک د فوټو وکوږي نو د خپل ځون پر ته وخوندي ځنې په داسې ویتا خلا باندې جماعي وکړو چې هغه شیطون پر خوندي نبی علیہ السلام یہی چې جماعي د دریمي په وخت سره منې کوي چې بیا منې کولای نور نشي بیا و مخته لوس نشي وخلتا چې دا ویتا خلونه کیزا وایي کې زبای هڅوک ویني نه مخامخ او دا ها ما پسکا ابل د اخبار کې لیدل د لندن ولسا ساينسدانو نه دا بیان ورکړی و چې دا ارجمای ډېر په احتیاط کوي دا د مرګ و دروازه ته ورسولی شي بیا وروسته بیان و چې په لندن کې وساري دا ارجمای خو په شا ویتا خوله یې کړی وي دا ځنې یې سره خطرې دی ځنې خو دلته به خپله ډیکی دی چې دا خطرې دو 4 ګنټې په هسپتال کې ډاکټرونه پې تېرې کړې په مټ یې والا وروسته بیا مو سوچ که چې خدای پاکه اوس دی نن سهار په خلوستی نبي علیه السلام یا په وخت کې ویلي دي چې دا یو نبی علیہ السلام چې د کیم عمل نه د امت نفرت جوړوي د شریعت قانون دا دی چې هغه د شیطون سره مشابهت ورکو چې دا د شیطون اثرات دي نو مسلمان خو د شیطون نه ځون بچ کوي اته کیسه دا چې خدای پاک وایي چې دا وحی چې د قرآن په شکل کې دو یا د حدیث په شکل کې دو دا مو در نازله کړی دو خدای پاک انزله نازله کړی دو دا قرآن او تو تا بعلمه د خپل علم ما تحت نور زه د قرآن په وجه د تو د پیغمبرۍ زه ګواهي کوم دا ګواهي تر قیامته پورې دو چې یوه کیسه څوک غلطولی نشي والملائکة او کدا یهود د تو د دغه پیغمبرۍ ګواهي نکو خدا نه پوک مخلوق والملائکة فرشتي یشهدون د تو د پیغمبرۍ د دو د حق ولی ګواهي کو په جنگ بدر کې تو سلجوي د تو دا مشرکون ډیر وي د تو د امداد د پورا فرشتي دی راغلي په جنگ بدر کې صحابه سړي لیدل په وسینا سوره خو داسې نه پېژندل چې د یو تیرا اچولی یې غوریا سال یې شو دا د فرشتې ګواهي دو په هر ځای کې فرشتې د تو امداد کو د دوی په مقابله کې دا د فرشتې نه ګواهي دو وکفا بالله او کفی دی الله تعالی شهیدا گواه چې صرف خدای د تو د پیغمبرۍ تصدیق کو په معجزې سره او په دا وحی سره کدی نمانی ندیمانی ان الذین بشکا خلق کفروج وقت کامی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین الہ العالمین د قرآن کریم علمنا د مجبتولی په نصیب وګرځوي خدای بیا په هغه باندې ټول عمل کوونکي وګرځوي ارحم الراحمین ذاته چا مریضون وي خدای ته شفا کامله عاجله ورکړي پروردګاره مې سپر کور په سفر په عافیت کې وساتي ارحم الراحمین ذاته امت مسلمه چې هر ځای کې دی خدای د قرآن په قانونینه باندې عمل کوونکي وګرځوي پروردگارا د دین خدمت چې په څه شکل کې څوک په اخلاص سره کو خدای دې خلک ته امداد نصرت وکړي ته حفاظت وکړي وصلی